أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میاشت ربیع الاول ختلی دا ډیره مبارکه میاشت ده. ځکه دې میاشت کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډیره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی. لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی. زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیہ السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې برتر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دی. د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دی. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دی. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې غلرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله ده بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلارو. د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وایي؟ دی ډېر زیات سخي و
او ډیر قابل او بهادر انسانو. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوت عربی کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې بیا ورته وي. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابا غټې غټې پینې وي او کاسې به وي، په هغې به 10 کسان 6 کسان، بلکې داسې کاسې به وي چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي کنه چې پیریانو باغله کار کو، نو هغه به سیزونه جوړول، نو هغه کې راځي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. د سلیمان علیہ السلام د پاره به پیریانو سره جوړول، يعملون له ما يشاء چې د بسخوا خوا کار به پکاو، من محاريب غټ غټ بلډینګونه به په جوړول، قلاګانې و تماثيل او ډانچې به په جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایزو. تماثيل لکه اوسم بعض خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي له ډول لپاره او سو حرام دي، ګناه ده. هغه زمانه کې جایزو. او وجفان کل جواب، او داسې کاسې به ولا جوړول لکه د حوض عمره، د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري. او کته دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې، نو دا به د دې خوراک به پسې کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسيات، غټ غټ دیګونه بو چې د ځای نه به چا خوځولی نشو. راسيات په ځای پراته، بعضې دیګي د ځای نه خلک وخوځوي نو اړوړي کې وینځي، او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه، لکه د ګاڼې کړی شو مثلا، دا چې د خوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي. یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی. یا زمونږ په دې وطن کې چې د روجې پخې شي، نو دې بټیارانو سره یو غټ تالي، نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي، نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي. خلکو کره سخیان خلک وو. زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک ووینې نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي. او چې میلمه ورته وروډوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته وي، نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. یا خو اعلانه شي. اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدي هم نه شي، داسې سرغوړلی شی راوتی دی. نو هغه سخیان خلکو. نو هاشم ډېر زیات سخي و. نو چې قات راغې په عربو کې، نو د غټې پینې جوړې کړې او خانې لال کړل، او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولې او ډوډۍ پکې چوري کړه، او خلکو ته ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي. دا زمونږ چوري نه ګورئ، دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کې، او ایزه بس دا د خور لور حق دی. ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي، او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ وړه وړه کړه. هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي. نو خپل نوم یې عمرو، نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو. نو خلک ته خوشحاله. سخي خلک، السخي قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي، وی دی خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې دی. خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي، هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه. دومره سخي سړی و. د ده رسخا اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې، نو ده به دې ټولو اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل، نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي و، نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله. او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. او د بار نه چې به څوک مسافر رالل، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو.
تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه، وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشو رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه خو به پیاده سفر وي او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام د سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورئ، عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغه وخت به څونه عمر و، یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ عمر به و. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه سفیران یې باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ څه جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې، ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر یې مقرر کړ، ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه. دا سفارتي نظام یې جوړ کړ. او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي، که دغې حد کې قافله لوټ شوه نو دغه علاقې خلک به ذمهوار وي. د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به ذمهوار وو. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دې کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک وي. نو قافلې محفوظ شوې، هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوانه مو یارېدل چې که مونږ قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړې ده نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نه شو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه، وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې او خلک دم ټول ښه وی. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ، اقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول که. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام را لېږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار ښځه نه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیت و، نو زما بچي به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښه د په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و. تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان، نو هغوی به د ده د تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشاني او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې، نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې.
او لاسونه تندي به ولا ښکلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من الله صفت کوي. داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته په جمی کې به یمن ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به د شام ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات یې مقرر کړي او خلکو خپل علاقه په خپل حفاظت کې اخیستې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پرځونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر یې درته آسان کړی دی او د یار یې دله ختمه کړې ده، امن یې درکړی دی او ډوډۍ یې درکړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړئ، بندګي وکړئ، د یو رب شرک ورسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لاړ د شام په سفر. نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو. نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو ځای به دمه کوله، څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تیروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد. نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود. د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپل هوښیار انسانو. نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واغشته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره د نکاح کول غواړه. پلته یې پرېوته. حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو. ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالدار مي د دنیا او خان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي او چې خشته مي نو ښکلې و هوښیار و قابل و مالدار و او څه ورته ویلې کېږي سخي و. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د وی نه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر و، سلما بنت عمر. او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و. د هغه بچی چې څنګه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښته نو نوم یې دغه خلق ورته شیبه نوم کېښود او دم وله شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدا شي نو شیبه نوم یې وله کېښود. دا د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه شیبه نوم کېښوده. چې شیبه نوم یې وله کېښوده نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته. نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو رده قوم ته الوي چې دغسې هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته یې ښځه مو کړه بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده ورورو د هغه نوم متولب و. متولب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم.
چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده. هسې نه دی قافلې والا چې ته وجلي نی په لاره. نو دی لاړ مدینې منورې ته دا مطلب نه دی هاشم دارو. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واغېستل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وی چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې ولا وکړو، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته خښ کړی د قبر یې ورته وښو. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه. او دقه یو ماشوم بچی دی او رده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور بدو چې ښځې به خاون مړ شو نو بل خاون به یې او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دی مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نومو هغه ځان سره په اوښ باندې کېناو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې، دوړې پهلوتې وې. نو دنه چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی؟ نو دی پې شرمېده که زه ویم چې دا مې رواره دی. وی بچې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو د خولې نه دا وختل وی دا زما مریی دی، مریی مې اغوښتی دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و، د هاشم درور. نو رواره یې دا کېده وی دا زما غلام دی، عبد غلام ته وی، مریی ته وی، دا ما مریی دی. نو خلکو وی عبدالمطلب. وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مریی راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم کې خپل شیبه دی او په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلک ورته هاشم وی، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته دننه که نو ویې لمبه و پاکې که خشتی که او خشته ښکلې جامې یې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو، د نبی علیه السلام چې کوم خپل نیکه دی. دا عبدالمطلب لویده دلم خدای کمالات ورکړه. داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به یې کوو، د حاجیانو خدمت، د بار نه به چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او سخا به یې کول، دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و، اوښان او ګډې چیلې او د غټ تاجر مو پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی، خو هغسې خو نه شي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس د باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو زرت یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خوری شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي، یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 15 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي، دام د انور مقدمه ده، د انور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا انور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې نور روخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیم رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودو، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پړوقي به وټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې د ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه،
خلق را غون شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه یره وی دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي د دې سد باب پکار بعض خلق وی یار ډاکي زیاتې شوي دا ډاکي ختم الپکار دي نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی نو دا نښې م خدای ښکاره کول زما وروڼو بیت الله چې کله جوړېده تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړل نو دې جرهم به ظلم کو زیاتې به کو ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل د هغې عزت خو د خلکو په اړه کې و نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به یې ورسره کول نو د بار عرب پې تنګ شو نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ وی چې دی خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبو ته بندي کو دی به بیا سس کی نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمر ابن حارث نو هغه دا کوی مکمل بند کړ او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات دا به خلکو راوړل د بیت الله ته نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم بالکل اوار که بند یې کو داسې بند کو چې نام و نشان یې ولا ختم کو د خاورې یې ډک کو دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي نو دوی به دلته څه موده تېره کړي زمزم خو دې مونږ بند کو نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي نو مونږ به بیا راشو د خپل کوی به بیا کولو لکه دې وطن نه چې هندوان تلل نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې خښ کړل او لاړل دقه چل یې وکړه زمزم یې بند کړ او لاړل بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چېته پیدا کړي اوبه به د ډنډونو د بارانونو سکلې لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کمي صفه اوبه ورته نه وې نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اخیسته نو دی د شپې ودو نو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته د الله طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه نو چې را پاسېد خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی زه کم ځای وکنم ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی تاریخي ورته معلوم و ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی نو په سبا شپې بیا خوب ولید وی د زمزم دا کوی وکنوه چې را پاسېد بیا قوم سره سلا وکړه وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وي چې زمزم کوی وکنوه او زمزم خو مشهوره چینه او مشهور کوی دی نه خو ځای روکتې پته ورته نه لګي دا کم ځای وکنم خلکو یې څه ګډ وډ خوب دی لیدل نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید نو بیا ورته د الله ر طرف نه حکم کېږي چې دا کوی د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دې وکنوه نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنم ما ته ځای وښایه نو دوه بوتان یې ورته یاد کړي دي دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی او وایي چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی نو دې زر راغی او یو زوی و حارس هغې ځان سره راوست ای بچې راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم ځای ټونګه وی نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچول دی عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه د مکې خلکو مخالفت وکړه وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې او مونږ ته جومات خرابې دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی دوی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته ده به خورې راوښکې او خلکو به واپس خورې اچولې اخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه د بیت الله دې ګټو ته ورته رغاړه
او د خدای په دربار کې سوال وکړي خدای ما خو ستا خوب لیدلی دی او تا راته راځی خوړي زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسی نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای تی په مرضونو اخته کړي دا خوب یې ولید هغه دعا خلکو واورېده او اعلان یې مو که ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي نو خدای به پې مرض او بیماري راولي نو بیا خلک منې شو نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي نو چې یو فوټ دوه کودی اعلان دی وکړله نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې پیسې هم پکې راووتې سرم پکې راووتل سپین هم پکې راووتل او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل هغه به د پیسو روپۍ نه وي د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي چې نور یې کودی کوله نور څیزونه هم پکې راووتل بس خوشحاله شو چې خلقو قتل خلق هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی دې سړي سره خو هسې موږ ظلم کوو بیا ورته خلقو یې موږ د سره مدد کوو نو تو ما سره مدد نه کوي ما اوس پرېږدی نو چې لږ لاندې وی او راوباسي ما نو 300 او 400 فوټه کې لاندې اوبه دي هغه هم ترخې اوبه دي نو چې 100 فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې نو چې لږ یې نور هم وکنو نو چینو نور هم جوشه وه او چې بیا اوچتې کړې وې څکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه نو د زمزم د کوي د کمیستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نیکل عبدالمطلب له دا لوی کار خیر خدای به دنه واغسته یعنی پاره به کې خو نور د دنیا خلکو مالداران هم پکې دینه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اغسته نو د زمزم کوی وکنه او ښه مزېدار او خشته نو صفه اوبه راووتې نو د خلکو په زړه کې د عقیدت پیدا شو هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی هاشم څونه ښه سړی پاک او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه چې کم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینه نو ده به هم دا چل کوو حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې وله را پیدا کړې اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی لوی څیز دی اوبه چینی څه پکې دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو اوبس کې باران چې وشي نو هغه په یو جوړ کې راجمع شوي یو لوی هاوس کې نو هغې کې سپین موتیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ترې اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه ځي د غریبانانو دغه د څکو بل انتظام نه دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام نو خشته ښکلې مزېدارې د زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي دا ردي د برکت نه خدای را پیدا کړې نو باس قبضم پې د جو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب وی اوبه زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ وي برقه به وله زاخلم رسی به وله زاخلم د روښکو بندوبست پې زمونږ وي تاسو به ګوتې نه ورونی ګیر چاپېره یې سبیلونه جوړ کړل او د ده او د ده اولاد به لګیا د عبدالمطلب او اوبه به یې رستلې او هغه به په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته موړل او په خکله به یې مسکلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور هم عزت زیات شي خدای ولا سوال یې کړی خدای ته وی پروردګاره ماله ګڼ زامن راکړي نو د مختلفو ښځو نه ښځې ګڼې وي 10 زامن ولا خدای پاک ورکړه یو زوی دقه او دغه حارس بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دی او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی بل زوی دی بل زوی ابو لهب بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو 10 بچی یې پوره شو دی او منښته کړې وه الله وی کماله دی 10 زامن راکړل 10 نو یو به پکې ستا په نوم لالو دا هغه زمانه کې یو رواج و اوس خو منه ده لالو نو چې 10م زوی پیدا شو نو د شپې خوب ولید خوب کې ورته څوک حکم کوي چې نظر دې پوره کړه نظر پوره کړه اوفې بې نظرې نظر پوره کړه نو دی خو پوه شو خو چې سهار پاسې دی یو ګډی لال کو خیرات پرې کړو
په دویمه شپه بیا خوب ولید وی نظر دې پوره که منښته نو چې پاسېد نو غوی یې لاله کړه او هغه خیرات کړو په ټولو خلکو یې غوښه وخوړه نو په دریمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره که نو یو اوښ یې راوسته هغه یې لال کړه په خلکو یې وخوړه نو په څلورمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره که نو خلکو ته یې ووایي چې څه وکړم دې سره څه وکړم نو وی تاسو منښته کړې وه وی ما دا کړې وه چې زه به په دې خپلو بچو کې یو لالم چې لس خدای راکړي نو په اوښانو نه خلاصېږي اوس به دا چل کې وی کم یو پکې لال کم لس واړه بچي ځان ته کېنو فیصله په دې شوې قراندازي به پکې وکړو نو چې قراندازي پکې وکړه نو قره د نبي علیه السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخته نو د خویندې وې هغوی چغې جوړې کړې وې نه دی بنا لاله ځکه دی دقه یو کسو نور به دوه د یو مورو دی د مور نه یو کسو دی بنا لاله نو عبدالله هم ډېر بهادر خویندو ته نه بچې دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه لال شم زه غاړه بستی عبدالله ډېر خشته او ښکلی تر دې حده پورې بعضې علما لیکي دومره خشته او ښکلی چې 200 جنکې په مکه مکرمه کې په د میانې وې یو وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم 200 جنکې پیشقانې وې دومره خوبصورت او خشته ښکلې چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي نو ښکلې به ولینې خشته او مزېدار نو د مکې خلکو هم چغې جوړ کړې هجوم یې جوړ کړه وی نه دا هلک پناه لالی خپل انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت مې د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم نو یو هوښیار سړی و مغیرې نوم و هغه راغی او د عبدالمطلب ته یې وویې وی زه راته یو چل ښیم وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده د پخوانو کتابونو عالمه ده هغې سره مشوره وکړه نو دې لاړ عبدالمطلب هغې سره یې مشوره وکړه نو هغې ته تپوس وکړو وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کړي او د هغې دیت ورکوي وی لسو خان وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه لسو خان راوله نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه نو که قراندازي په لسو خان راوخته نه به حلال کې که په زوی دی راوخته نو نورو سره لس زیاته وه دا چل کوه نو اخره کې به دې مسله حل شي ده وی دا خو اسانه خبره مالدار خو ډېرو لسو خان یې راوستل دنیا تماشې را راله ټول خلک تماشې ته ولاړ نو لسو خان یې یو خوا سملول او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وویشته نو د عبدالله په سر راوخته اوخو بچ نو بیا اوخان شل کړل نو بیا قراندازي وویشته بیا د عبدالله په سر راوخته نو بیا اوخان 13 کړل نو بیا قراندازي وویشته بیا د عبدالله په سر راوخته نو لس یې زیاتول اوخان یې سلو ته ورسول سلو خان دی دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي ولاړ دي چې څه به کېږي یو خوا سلو خان بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله نو چې په دې سلو خانو کې په دې قراندازي وخته وواله نو په اوښانو راوخته نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل د خوشحالۍ نه او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ هغه سلو خان د ټوله لال کړل او سلوالو خانې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل تاسو اندازه ولګئ چې سلو خان به څونه جوړېږي نن سبا خلک په واده کې چې څوک دوه مې خیالالي کې نو ټوله دنیا صفت کوي او چې سلو خان لالی کې د هغې نه به څومره څیزونه جوړېږي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی نو یو باندیسی راغی نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکړه وی ابن الذبیحین ای د دوو علال شو زویا نو رسول الله مبارک او خندل مسکی شو په دې خبره خوشاله شو نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دوی یو ته په خوشاله شوي د دې څه مطلب وی او د هغې دوو کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام هغه هم د حلالېدو ته تیار
او تړلې شوی او خدای بچ کو د هغه په عوض کې ګډه لال شو. او بل زما پلار عبدالله هغه هم الادیدو ته تیار شوی او سل اوخان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ. نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده، فخر به یې کو. لویه خبره ده. بچ شو دی. دا د عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو. دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشوه. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه، د یمن والي و ګورنر، او دې د هرقل لاندې و، بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و. د حبشې هرقل خو د روم باچا، د حبشې د بادشاه لاندې. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې مونږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو او هغې له یې کعبه نوم کېښود او خلقو ته یې وې هغه مکې ته مه ځئ، هغې کعبې ته دلته راځئ، دلته عبادت کوئ. دې کې خو ډېر لویې زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي که نه. اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي، د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې یې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده. نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده وي. نو بس هلته کور جوړ که بیت الله، مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته هسې تعبیر کوو، کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت له حج عمرې له دلته راځي. هغه جناب چې هغه شی یې جوړ کړو نو په عربو بده ولګېدل چې ښه زمونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو، نو هغوی هلته کې اور بلو، نو هغوی نه څه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پې وسودېده. هغه ابرهه ګورنر غوسه شو، وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله، اله به ډوډۍ خورم، اله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نیروانه کړې. لوی لښکر یې را روان کړ، د اتیانو لښکر، 12 اتیانو، څوک زیات هم یادوي. دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لویه دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دې خو جوش کې مو، نو عرب یریدل. نو د طائف په علاقه راغی. نو طائف خلکو ته وی ما ته د مکې لاره ښایه، کم ځای د عربو بیت الله شا به ښایه راته. نو هغوی ورته ځان پټ کو. یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره موله راځي، هغه یې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي. هغه تیار شو، زه راته لاره ښیم. نو چې هغه څنګه راوړید ابو رغال، نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ، د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو. بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي ولي. نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي، د طائف نه راکوز شو. نو دې ابرهه اعلان وکړ، وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ، ابه زمونږ غنیمتي، او که کم غلام او مرئي په ګوتو درغې نو هم رانیسئ، ابه زمونږ غلام او مرئي وي. نو لومبي اوښان چې په ګوتو ورل 200 اوښان، دا د نبي علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل، هغه قبضه کړل. دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو، نو دوی ټول دته راغون شو. ورته وی باباجي څوک دا خو لوی لښکر را روان دی او ستا 200 اوښان هم خبر شو، غلام ترې وتښتېد، بیا 200 اوښان دې ونیول او د نورو خلکو چې څه په ګوتو وردي نیسي یو اتیان یو لوی لښکر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی. عبدالمطلب ډېر هوښیار و، هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی، چې ورغی د له خو خدای یو وجاهت ورکړ، مخوریزو خشته و ښکلی. نو ابرهه دغه دی کې اوس په خپل تخت ناست یو ځای کې قیام کوي، دمه کوي. چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل، دا لا څوک دی؟
نو چې ورنږدې شو خلک ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماشو لوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او ده ته یې سر ښکته کړ او ستړي مشي ورسره وکړه او ځان سره اوچت که خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 اوښان تا نیولي دی هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې تورې دي پړه کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس به ځم. نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي اوښان غواړئ؟ دا خو ته ساده نه او ته څه وایي؟ وایي زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی. ما له خپل اوښان راکړه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې. پیش و کارې پیش ګیروانې وله کار څه ورسره کې اوښان یې وله ورکړل. چې راغی خلکو ته یې ویې داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نه شی لرلی، مکه ورته خالي کړئ او خپل سامانونه بار وباسئ. دوی به راشي بیت الله بروان کې مونږ به بیا جوړ کړو. هېڅ خبره نه ده. دی جب ورسره نه شو کولی او یې امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت هم وکړي. خو خیر مکه خالي کې د مکې خلک بار ووتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالي کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروله به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګان او سپوله نومونه ایږدي. هغه اتي چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخې وله داسې کړ هلته روان شو چې بیا وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بیا چې بل طرف ته ویله مخ کوه خوا به ته او دې خوا به نه راته. رب العالمین د جدې د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل. هر یو سره 3 کاڼي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو کاڼی به راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده. ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول په قطقانو یې ویشتل. سجیل دا قطقانې چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو که نه نو دا پوره بنده خوږی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو تقریبا 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به یې مردارول. نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه بس څاروي مردار شو. ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه دی وتښتېده. د سره الله څه وکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو. داسې مرګ باندې خدای مردار. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي، څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي. دا 19مه دغه و د سفر د محرم وه 19مه د محرم چې دا لښکر الله هلاک. نو 19مه کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم 19مه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی. نو څوک د سفر میاشت یو کم دی شو حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13مه یادوي نو د پیدایش ورځ نه هم د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ هغه ځای ته وادي محصر وایي. دا د مزدلفه او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي کنه وی چې تاسو حق په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز دی ودرېږئ مه نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده نو سر مبارک یې ښکته کړ او په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته ووایي. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات دي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې ویم. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به موږ څه کوو
مونږ باغه کارونه کوو چې مونږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته څه ویلي دي د ځان او پکې قصې پسې نه کوو دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول دا خو د مسلمانۍ نښه ده دې کې خو څه شک او شبهه نشته ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب یې نبی علیہ السلام ته وبخئ درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ دام د میاشتې سره تخصیص نه لري هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته درود شریف پکې ډېر ووایئ تلاوت پکې کوئ نفلونه کوئ صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمالو چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي ګورئ زمونږ دا تعلیم یافته ته خلک ګوره ډېر ناخبره دي دا انپړ لا بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی اوهو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم بعضې پکې مونځ هم نه راځي تقریر هم نه راځي نو هغې ناخبره پاتې ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپل دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیلو د دې ازارې د علاقې وي ما سره کېناسته نو ایمان یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې زر چا صدیب دلته څه کې مې په دې جامع کې سبق وی وی ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوي وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښېده هغې ته ته خېجه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وایي چې ورخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی د قال دی او بار اطلاع وکیل موږ ته دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیہ السلام او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا نو ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړو نو بیا اخباراتو په تبصره کړې وي اباوټ شوی و بیا چې ته غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکو چې په کشمیر کې پیدا شو چا پکې دا لیکلو چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کورنۍ کې پیدا شو او بیا لال آکسفورد یونیورسيټي نه اعلی تعلیم حاصل کړ چا په مکه مکرمه کې یو زمیندار کورنۍ کې پیدا الله اکبر د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانی دغه برکت نه ده زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي داسې ده که نه ده او مونږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې مونږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دی دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان الہ العالمین